ګرانو کتونکو سلامونه. په دغه ننني ویلاګ کې دا ضرور وایم چې موږ یو پاکستانیان، د پاکستان آئین منو، قانون یې منو او د خپلو ادارو ته احترام لرو. زمونږ آرمی ده، زمونږ پولیس دي، زمونږ ایفسی ده، زمونږ رینجر دي او یا زمونږ نور ادارې دي. الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یو رجسټر اداره هم ده. دلته زمونږ خویندې میندې راځي غریبانانې. تېره ورځ چې کومه واقعه په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه چې هغه دهشتګرد تنظیم BLA چې دغه ماشومانې او ښځې اغوا کړې وې، په دغه کې پاکستان آرمي یو کامیاب اپریشن وکړو او 33 ترهګر یې هغه جهنم واصل کړل او هغه خلک یې چې کوم دي نو د هغوی نه بازیاب کړل، برآمد یې کړل. په دغې باندې موږ ناره وواله چې پاکستان زنده باد، پاکستان فوج زنده باد او دغه ترهګر مرد آباد. ډېر خلکو په هغې باندې ایډیټینګ کړی، ستاسو مخې ته به تېرېږي. به هر حال د ایډیټینګ او د اوریجنل خبره پته لګي. دویمه خبره کوو ګرانو کتونکو، پاکستان حکومت د افغانیانو فیصله کړې ده چې د 31 تاریخه پورې لاړ شي. خلکو نه موږ تپوس وکړو، خلکو وایي چې بهتره فیصله ده. موږ اوس هم د لر او بر چغه وهو، موږ هم په قام باندې افغان یو. خو 50 کال وشو، ښه ښکلې مېلمستیا مو کړه، بیا هم کو خدای دې په داسې حالات نه راولي، خدای دې په پاکستان هم داسې حالات نه راولي. فیصله حکومت کړې ده، موږ یې تایید کړی دی. دویم چې کوم دی PTM کې بعضې خلک ولې چې په خیبر کې یو ډرامه را جوړه کړې وه او یو دغه را جوړه کړې وه جرګه، او هغه جرګه کې دا ویلو چې یاره باډر دې خالي کړی شي او د دې ځای نه دې فوج اوسي. دا خو لا فوج دلته کې شته دی، خو دا نو نن څه شو او 3.5 زره به زه خپل ډنډمار او دا را پیدا کومه پسونو نه راوتل پټ شو. څه شو هغې بعضې خلک چې کوم دی نه هغه زموږ په دغه باندې ریکشن ښیي. دریم هغه لونډې لپاړې چې اوس په دې ملک کې خوري، د دې ملک شناخت د دې ملک دی او نن د انډیا ملاتړ کوي. ولې چې دغه بیلې دهشتګرد تنظیم چې کوم دی دغه انډیا سپانسر کوي، پیسې ورته انډیا ورکوي. نن دوی هم لګیا دي او دا انډیا دغه پوسټونو په سوشل میډیا باندې نو خو دغه شان د خلک موږ ته کنځلې کوي، ردې بدې وایي، خبرې کوي، خدای دې زړه وچوي، یو شل پیرې دې کوي، هېڅ پروان پې نشته دی. پاکستانیان یو د خپل ملک دپاره هر څه کوو او پارټۍ سیاست په خپل ځای لاول دا ملک بیا منګه. هر سړی چې د کمې پارټۍ سره خو چېرې دا ملک دشمنه خلک نو دا د ملک سره مخلصه و نو دوی په داسې موقع باندې د خپل آرمي دغه ځوانانو ستاینه کوله. 21 کسان په دې کې شهیدان شو، په دې کې آرمي ایفسي هم شهیدان شوي دي. نن خو هغوی بلکل خاموشه، مزاحمت قدرې نه کوي او د انډیا هغه پوسټونو له توجه ورکوي. نو آیا د انصاف دی؟ دا مسلماني ده؟ دا پاکستانیت دی؟ نه دی. نو دغه شانتې خلک خو موږ ته چلونه ښیي که نه چې یاره د فوج داسې او پاکستان داسې او پښتون داسې او پنجابي داسې او سندي داسې او بلوچي داسې. نو په داسې موقع باندې موږ پاکستانیان یو او دغه یو کامیاب اپریشن شوی دی، په دې باندې فوج ته خراج تحسین پیش کوو. او چې څوک هم په داسې حالاتو کې خبرې کوي نو زموږ به همدغه خپل موقف په خپل موقف باندې ټینګ ولاړو چې پاکستان زنده باد، پاکستان آرمي زنده باد او دغه ترهګر مرد آباد.